أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. سورة هود 12 سپارہ او په سورة هود کې 100 نمبر آیات دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک دا سچ ذکر شو من انباء القرى د خبرونو د کلونه دي نقصو چې بیانو مونږ د علیک پتا باندې منها بعض دین قائم ولاړ دي وحسید او بعض دلدل کړی شوی دي. الله سبحانه وتعالى فرمای وذالک من انباء القرى. دا چې ذکر شو ذالک کې اشاره د واقعګانو ته کوي. یعنی په دې سورته هود کې دریم نمبر کو نه ول تر دا د پیغمبرانو واقعګات په دې کې ذکر شو. دا غوی د قومونو حالات او دا غوی هلاکت ذکر شو. الله سبحانه وتعالى فرمایي چې دغه څه چې ذکر شو دا غیب او خبرونه دي چې الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته وایي وکړ او دا ورته بیان کړ. الله وینا قصه عليك بیانوم دا پتا باندې یعنی دغه کړو ولو دا واقعیت موږ بیانو پتا باندې منها قائم بعض دین ولال دي. ان ولال مطلب دا چې بعض کړي وسم دي چې هغه اثرات وسم شته لکه داوود علیه السلام قوم چې کله هلاک شوی دغه زین اثر دا وسم شته موجود دي. وحسید او بعض چې کم دی هغه دلدل کړی شوی دي لو کړی شوی دي اندې ختم کړی دی الله سبحانه وتعالى دغه د سره د څو ګسیدلې نه دي لکه د لوط علیه السلام قوم والا هغه مکمل هغه سره مولا ختم کړي دا چې الله ختم کړي. نو الله سبحانه وتعالى د وو پیغمبرانو واقعیت ذکر کړه. هغه د قومونو د واقعیاتو د بیانولو وروسته الله سبحانه وتعالى خپل نبی ته فرمایي چې موږ دا واقعیت د دې لپاره ته بیانو چې دا واقعیت د مکی د کافرانو ته واوري کله چې دوی دغه انجام نه عبرت واخلي ایمان راوړي. وما ظلمناهم ظلم ندی کلمون ولكن لیکن دوی ظلموا ظلم کړیوان په سم په ځانونو خپل باندې. وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم. الله سبحانه وتعالى فرمایي چې موږ ظلم نه کړی په دوی باندې لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کړی دی. دلته سوال پیدا کېدو دا پیدا کېدو چې دا دومره قومونه الله سبحانه وتعالى هلاکول دا به زیاتې. الله تعالی فرمایي چې دوی په خپل ځان باندې ظلم کړی نو الله یې ما ځکه هلاک ظلم یې سو د الله سبحانه وتعالى سره شریکان جوړ کړي. د الله سبحانه وتعالى د قانون خلاف کار کړو نو عذاب پر راغله او د کوم ابودانه جوړ کړي هغه ولې څه پیدا ورنکړه بلکې دوی د علاقات نور هم سیوا نو په داسې معبودانو به څوک څه وکړي چې الټه دغه دپاره د عذاب سبب جوړ شي چې د انسان عذاب نشي دفع کولی
او د هلاکت سبب یې ګرځي. وما ظلمناهم ظلم نه دی کړی موږ په دوی باندې ولکن لیکن دوی ظلم کړی وان پسوم په ځانونو خپلو چې د الله سره شریکان جوړ کړي. فما اغنت نو فایده ورنکړه دوی ته عنهم دوی ته آلیات معبودان د دوی یعنی هغه معبودان چې دوی په خپل لاسونو تراشلي او جوړ کړي او به د هغې عبادت کوو نو څه فایده ورته ورنکړه. آلیاتهم معبودانو د دوی التي هغه یدعون چې رابلل دوی من دون الله سوا د الله نه من شیء هیڅ مصیبت دای دې د پنه کو. لما جاء امر ربک هر کله چې راغی عذاب د رب ستا وما زادوهم زیات نکړو هغوی دوی لره غیر تدبیر سوا د هلاکت نه دا کوم معبودان جوړ کړي سوا د هلاکت نه بل څه پیدا ورته ورنکړه. وکذلک دغسې اخذ ربک رانیول د رب ستا وکذلک دغسې اخذ ربک رانیول د رب ستا دی اذا اخذ القرى کله چې نیسي کلو لرم وهي ظالمة او هغوی ظلم کوونکي ان اخذه علیم شدید یقین رانیول د هغه دردناک دی شدید سخت دی. د الله سبحانه وتعالی همیشه دا سنت پاتې شي د الله سبحانه وتعالی دا طریقه پاتې شوې چې الله رب العالمین دا ظالمان ضرور رانیسي دا نه پرېږدي. امام بخاری او امام مسلم رحمه الله یو روایت نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله چې وسړی یعنی ګناه کوي او ظلم زیاتې کوي یا په بل څه ګناه کې اخته دی الله سبحانه وتعالی انسان له مهلت ورکوي او کله چې الله سبحانه وتعالی د انسان له مهلت ورکړي او دې سم نشي نو هغې نه پس الله راونیسي نو بیا یې پرېږدي نه. نبی علیه السلام د آیات کریمه تلاوت کړو. کذلک دغسې اخذ ربک رانیول د رب ستا دی اذا اخذ القرى کله چې نیسي کلو لره وهي ظالمة هغوی ظلم کوونکي ان اخذه علیم شدید یقین رانیول د هغه دردناک دی شدید سخت دی بېرته ګول څوک خلاصېدلی شي. ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیة خامخا عبرت شته د چا دپاره لمن دپاره د هغه چا خافه چې یریږي عذاب الاخر د عذاب د آخرت نه. ذلک یوم مجموع دا ورځ د چې راجمع به کړی شي خلق له دې ته الناس و خلق وذلک یوم مشهود او دا ورځ د چې حاضري به ورته کېدی شي. الله سبحانه وتعالی فرمایي وإن في ذلك لآية یعنی د دنیا عذابونه راتلل دلیل او نښه د آخرت د عذاب دپاره ځکه چې انبیا کرامو به د آخرت خبره کوله چې کله به انبیا کرامو د آخرت خبره وکړله نو قومونه به ونه منله نو د رب العالمین عذاب به پرې راغلی ایسته به هلاک شو. نو که آخرت نه وي نو الله سبحانه وتعالی به دغه قومونو ته په دنیا کې د پیغمبرانو په خبرو نه منلو عذاب نه راوستلی چې الله سبحانه وتعالی په دوی باندې عذاب راولي او هلاکوي نو دې نه معلومېږي چې بس بل یو جرم شته دی چې الله سبحانه وتعالی به د ټول انسانان راجمع کوي دا به دوباره راپورته کوي د دوی سره به حساب کتاب کوي ټول انسانان به راجمع کړی شي رب العالمین ته اسمانونه والا به راشي ملایک ځمکې والا د انسانان به راجمع کړی شي او په دې سورت فجر کې راغلی دی وجاء ربک والملک صفا صفا الله سبحانه وتعالی د خپل شان مطابق راشي حساب کتاب به شروع شي. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي ذلک یوم مجموع دا ورځ ده چې راجمع به کړی شي دې ته خلق له الناس دې ته خلق وذلک یوم مشهود او دا ورځ ده چې حاضري به ورته کېدی شي ټول انسانان به ورته حاضر کړی شي. وما نؤخره او نرزتو کوم دی لره الا مگر لاجل تر نیټه معدود شمیرل شوی تا خو الله سبحانه وتعالی د غرض لپاره یو نیټه مقرر کړې ده نه هغه نیټه چې پوره شي بس دنیا به ختم شي او د ټول انسانانو رب العالمین ته لاړ شي الله سبحانه وتعالی به حساب کتاب کوي. الله سبحانه وتعالى متاسبين من عملك التوفيق راكي وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.